سرایکي او نورې مورنۍ ژبې ویل کېږي. او زموږ هېواد د بېلابېلو قومونو د کلتورو او د ژبو یو کور دی او دا تنوع زموږ د هېواد د یووالي یو غټ طاقت دی او موږ ته پکار ده چې موږ د دا تنوع قدر وکړو او موږ ته پکار ده چې موږ د دا ډایورسټي احترام وکړو. قدرمنو حاضرینو، که موږ په نړۍ کې پرمخ تللو قومونو یا ملکونو باندې نظر واچوو، که موږ د یو ساعت لپاره پر چین باندې نظر وساتو، نو هغه خپل سیاست، قانون، تعلیم، صحت، ساینس و ټکنالوژي او د زندګۍ ټولې چارې په خپله چینی ژبه کې تنظیم کړي دي. او دغه نه د نړۍ نور ملکونه، امریکا، برطانیه، روسیه، فرانس، جرمني، جاپان، هغه د زندګۍ ټولې چارې او ټولې زده کړې په خپلو ژبو کې مکمله کوي. عزیزانو، د پاکستان د اساسي قانون د اساسي حقوقو د اول باب د 28 ماده د ملک هر وګړي ته د خپلې ژبې او د خپل کلتور د اختیارونې او هغه ته د ودې اختیار ورکړی دی. نو دا زموږ د ملک د حکومتو ذمہواریانې دي چې هغه په ملک کې د ټولو قومو و ژبو ته وده ورکړي او ماشومانو ته په خپلو مورنۍ ژبو کې زده کړې ورکړي. او دا د تاریخ یو منل شوی حقیقت دی چې انسان په خپله ژبه کې د ذهن، د علم، د تحقیق او د فکر او نظر لوړېږي. که موږ غواړو چې موږ د نړۍ د خوشحاله ملکو په قطار کې ودرو، نو موږ باید چې خپلې زده کړې په خپلو ژبو کې وکړو. زه ستاسې نور وخت نه اخلم او خپل تقریر په یو شعر سره ختم کوم. د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی، د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. ستاسو د ټولو یو جهان مننه.